بسم الله الرحمن الرحيم. شلم نمبر عنوان نکاح العبد والامة. دی عنوان کې راته درې مسلې بیانې. اوله مسله دا ده چې غلام او وینځه بغیر د مولا د اجازت نه نکاح نشي کولای. رستو براشي کې وی کې نکاح به د مولا په اجازت باندې موقوفي. ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما. حديث کې تمن راغلی دا ايما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. عاهر معنی الزانی و زانی تب بن جاتا ہے شکل نکاح نوی کا معلومیږي چې نکاح نه کیږي. دویمه مسله پکې دا ده کچری مولا غلام ته د نکاح کولو اجازه وکي نو به د مہر سره غلام څه کوي. نو مہر به د غلام پر رقبه کې دین وي. نو غلام به د مہر د پاره خرڅيږي ښه. نو کوم مولای ادا کی خوري رخه د کني خرڅيږي با. واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه. بإذن مولا قيد لقوله لأنه لو تزوج بغير أمره لا يباع به. كمولا ورته حکم نو کړو نکاح کړي به کې خرڅيږي نه بلکې چې کله آزاد شوغنه بس بردنه د مہر مطالبه کیږي. ځکه غلام داسې تصرف نشي کولای غي کې مهجور دی چې غي کې مولا ته ضرر وي. کتاب الحجر کې ویلو کنه هدي کې اوس مولا ته ضرر دی او کو ته اجازه یې کړو نو مولا ته ضرر زکه ورکو چې دغه په اجازه کار شوی دی. مولا ته ضرر دی چې دغه مال دغه د ملک نه وباسو خرڅوي. خجی دریمه مسله کله چې یو سړی خپل وینځي ته بل چا سره د نکاح کولو اجازه ورکړي نو به په نه د لازمه مولا باندې چې تبویه هم ورکی. تبویه چاته ویل کیږي سورۃ التبویه یخلى بینه و بینها فی منزل الزوج ولا يستخدمها. ایخلی و یا لك ایخلی چې مولا خلوت را ولی د خاون او د وینځ ترمنځ او د خاون په کور کې او خدمت تنالی بزب سره سره وسیګا. هدايه کې وای کې کله کله ول خدمت کې خیر دی. بان حل کله چې مولا وینځ ته اجازه ورکو چې ته نکاح کولې شي وغي نکاح وکړه نو دا نه د لازم چې وس تبویه دا هم خاوند ته ورکی. البته حکم به مرتب کیږي چې تبویه ورکی یعنی خاوند کور ته بریک دی خدمت ته نور نالی نو په دغه صورت کې باندې نفقه په خاوند لازم شي او د غیر بر ان شاء الله باب النفقه کی قاعده را روانه ده. څوک چې د چا په حق مقصوده کې محبوس فی خرچه پاغي نو واستوینځ محبوسه شو د خاوند په حق مقصوده وتی کې خرچه به پاغي او كتب انه نو په دغه صورت کې به نفقه نه او چې په تبویه ورکړه دوباره واپس کولم شي رسې بدی. ها کله کله د مولا خدمت کول او تبویه قائم او تبویه ور سره نه ختميږي اسی کله کله کولو او کتبویه نه ورکړي نبه با خاون څه کوي د وته مته سره به خاون ته ویلې شي چې بس راځه کړ تاویګه دلته کم دې کې دې مقام اندله بس په ورزه لکه سره چې د سخر کور کې دالو بکې. وإذا زوج المولى عمته فليس عليه أن يبوئها دولنا دا لازمة. بيتا للزوج ولكنها تخدم المولى ذاك حق دا مولا باستخدام کے باقی دے. ويقال للزوج متى ظفرت بها وتأتها کله چې کمې بدلی بس په ورزه. حجی مخکې راځي. يوشتم نمبر مسألة النكاح على أقل من مهر المثل بالشرط الجائز. خزوي مهر مثل مش كم ده داغينا مهر كم راكا خزما جائز شرط ده برا لمني
که ودی منلو مهر مثل نکم مهر مانی مرازی مو کنی منی به برات مهر مثل پورا کې نو دا صحیح دی یا بالکل صحیح ده. نو مسله ور سره دا ذکر کړی دا یو سره کدي سره نکاح وکي او هغه ورته د مهر مثل مثلا 1000 روپۍ دی او ته ویزه بس 8000 راکه خو شرط بدای چی د خار نه ممنوع باسي بل زمانه دی خو یا شرط بدای چې ما منی بل خزانه کې د دواړو حکم دا دی چې سړی په شرط باندې وفا وکړه کما مسما دا بلازم شي او کچری بل خزه به وکړه او یې د خار نويستلا نو به خو شرط باندې وفا ونه شولا او خزه به په مسما راضی نه ده به ته مهر مثل ورګي تاسو پیږي دغه څه مشکل نشته کنه. البته کم شرط تاسو ته معلومه ده چې نکاح په شرط فاسد سره نه فاسديږي. البته مسله دا ده چې کم شرط بد منلو وی کم بني نو علم عيني رحمه الله لیکلي وفي عمدة القاري کی هذا باب في بيان الشروط التي تشترط في عقد النكاح وهي على انواع منها ما يجب الوفاء به یو هغه چې غیمه وفا واجب ده لکه خجون بر سره تیرے خان ممنوع باسی وغیرہ ومنها ما لا يلزم او بعضی هغه شرایط چې هغه سره لازمیږي نه لکه خزه وتوي چې وین دا بل خزه بری طلاقه زما په نکاح کې شه درالما نو بدی شرط باندې وفا نه د لازمی او کسی په معلق کړي تعلیق نه دی ټیک. ومنها ما هو مختلف فيه ده چې سید زما د نکاح کې درشم خو په ما باندې بل خزه بینه کې مخکې راځي شرم جلد کې 197 صفحه. وإن تزوج امرأة على 1000 درهم على أن لا يخرجها من البلد ولا أن لا يتدخل ويليو كان ألا يتزوج عليها امرأة فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها. ذکر دې د څه په وجه مهر کم کړو هغه وجه ختم شوله. دویشتم نمبر النکاح على مجهول النوع او الجنس. مہر چونکہ عوض دے عوض کی ہو تعین ضروری نو مہر کے بم تعین ضروری وی جہالت چرے دبا فاسدی وی. البتہ مہر کے دا عوض نکاح کی چکم عوض دے مہر دا من کل الوجوہ دا بے بشان نہ دے لہذا بدی کے لگ وسعت دے کہ لگ لگ جہالت و خیر دے او د مبیع په مقابله کې کوم سمن ویل تلک جهالتم خیر نه برداشت کیږي دلته برداشت کیږي. تاسو پیږي دا هو یو قاعده شولا نو اس مسله به ور تفریقو نتیجه دار و طلبه وره نکاح کې کوم عوض د مہر پدې کې لګ جهالت متحمل له برداشت کیږي باوزیت نه او جدا د چې من کل الوجود بای بشان نه د چې مقابله کیم دی مال ویدل ته ونشتا وسلک جهالت کم دی او زید کم دی نو کچری یو سری خزي سره نکاح وکړل په مطلق حیوان باندې دا جهالت فاحشه ده دا نه صحیح کیږي. مطلق حیوان ځکه حیواناتو کې هلانجه جوړیږي به وای مالا می خرا کو خز خاون ورته خرل لدر کوم ابا وی مالا او خرا که خوان بوتوی خرد لدر کو دا مغٹ لانجا جوڑے شی کی دے شی منگا الٹوی ویلا خوان بوتوی او خرد لدر کو اوی نا خر را لراکا ستا خواسی مدانشتا خر را لراکا چی پتے ولگی خیجی نداوس جہالت فاحشہ دے او کچری نوع او تا متعین کی بئی غواب اللہ مہر کے در کوا مطلق غوایا دے کی نوستا نوعا بیان شولا نوس اگر که غوا کی متوسطه ادنا اعلی وی خدا جهالت یې سیرت یې سباق نه کی متوسطه باور کی کچری خاون او خزب کم یو باندې راضی نشو یعنی په اعلی راضی نشو بعدنا متوسطه بشي. التر توسط پته نه لګیدل مطلق حیوان کی
مطلق حیوان کې اوس پته لګي غوا ته متوسط وي کې اوخي دی وي کې میخي دی وي کې چرګي دی وي څه دی وي هیڅ پته کې نه لګي. وإن تزوج على حيوان غير موصوف صحت التسمية. تسمية سيدة لاندي لكلي يعني يسمى جنس الحيوان دون وصفه بأن تزوج على حمار أو فرس أو بقرة. أما إذا لم يسمي الجنس بأن تزوج على دابة لا تصح التسمية ولها مهر المثل فهو مهر المثل واجب شيء ويأخذ تسمية تيك نشوة خجي ولها الوسط منه نكب أدنى أعلى دوال رازين وسط بوتوركي وزوج مخير ببخوان ته اختیار ورکو کبي متوسط حیوان ورلګوري غوا یاد کړي متوسط غوا وګورا او کني د حقیقي قیمت ورکا وزوج مخير ان شاء اعطاها ذلك دغه متوسط وان شاء اعطاها قيمته قیمت دی وتورکی او وجدا نولي خاون له اختیار ځکه ورکو چې حیوان دا په ذمه باندې ثبوت صحیح حسن نه ثابتېږي ها څه مطلب یو سره دا چې حیوان هلاک کینو حیوان خو په ذمه نه ثابتېږي ډایرک زوات القيم نه دي قیمت جوړیږي او غنم هلاک کی نه په ذمه ثابتېږي به غنم ورکي عدالت حیوان ذمه مې نه دي بس که خاون ته اختیار د قیمت ورکي کی حیوان د شي ته ګوري پر راځي کی خجی راضی والله به ویری چې وسط چاته یو دا خدا دا خبرې دی پرې دی په دې عنوان کې دویمه مسله ک کپڑے ورته یاد کړل مطلق کپڑا نو کپڑی جنسونه بدل دي لکه څنګه چې دابه یاد کی نه سې کېدل او کپڑے یاد کړل نه سې کېږي اگر کپڑے نوع یاد کړل پلان کې کپڑا مثلا بنو والا کپڑا ندی کې اگر چې بهم جهالت دی خو یې سیره دی به کې متحمل وي استادو کې بن کپڑے کې مروت والے استادو کې سیمټو والا کپڑے ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها وهو مهر مثل ملاويږي ولو تزوجها على ثوب غير موصوف معناه اذا ذكر الثوب ولم يذكر نوعا دغه یادي زګه دا جهالت د جنس ده او کچری نه وي ته خو د لوځه خو قصه به متوسط لازم شي. تريسوا عنوان النكاح الباطل نکاح باطلا ونكاح المتعه والمؤقت باطل نکاح متعه او نکاح مؤقته دواړه باطل دي فاسد نه کا هیڅ قسم شرعي احکام بنا مرتب کیږي. متعه هذه تعريب سره ان يقول لامراه يوسر خزيتوي اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال یو شرط بګدا لفظ تمتع بك استعمال کی اتمتع بك دیم بک موده بیان کی او دریم بک مالم بیان کی بہرحال لفظ متعه کی ضروری دی متعه ازمن بنز باندې حرام ده او لعینه ده شریعه احکام په مرتب کیږي به کله حلال شوی وا یو پیر حلال شوی دا دو پیری دا علامه طیبی فرمایي شرح مشکات والصحيح المختار ان التحريم والاباحه كان مرتين دو پیریو وكانت حلال قبل خيبر حلال ومتعه دخلكم مزيوي ثم حرمت يوم خيبر به د خیبر بورز باندې او حرام شولا ثم وبيحت بيوم فتح مکه د عام او تاسو کا چاو تاسیات کړي دي نو دوړ یو کلو دی کې جایز شولا اتصالهما دوړ منس کې اتصالو او تاسو فتح مکه کې ثم حرمت بعد 3 ايام تحريما مؤبدا بدري روز پس په مضبوط ټاپو لګیدل بس حرام الى يوم القيامه څنګه خزینه ده او چې عبد الله بن ابي منزمن د اهل سنت والجماعت او د صحابه اجماع د اجماع عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته چا جواز نقل کړي دی او د اعتراض هم جوړیږي راڅنګ اجماع شول چې داسي بهري امت په کې بارش نه مني نو جواب دار هغه ته د جواز نسبت کول دا نه دي ثابت هغه اوله کې
جایز ګڼل خو به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خبر ورکوم به دا پر خوستله هدايه کې امام مالک رحم الله تم دا نسبت کړي خدام صحیح نه ده او وجدا د امام مالک رحم الله طریقې کار دا دي چې موطا کې کوم روایت راوړي او ما غدغه مسلک او مذهبي او په حرمت د متعی باندې موطا کې روایت راوړي او نه دا غو د مسلک د علماءونو د چانه دا نقل دي چې دا جایز ده صرف شیګانو ته جایز وي بس ورځي یو هفته پورې کار کوا کوم زیدار ور رمې موږ څنګه کوي ټول به موږ روان وي دویم نمبر نکاح موقته ده نکاح موقته کې یو خاص مودې پوری نکاح وشي اي يتزوجها بشهاده شاهدين 10 ايام او شهرا مثلا لصب يومش فرق بقدا دي چلته د متعی لفظ دلتني بل فرق بقدا دي هلته گواهان نه ضروري دلته گواهان وي دا دو فرقونه به خلک کوي نو دا هم باطل ده ځکه دا هم په معنا د متعه کې ده کا امام ظفر رحم الله رائے دا چې نکاح چونکه به شرط فاسد نه فاسديږي نو پلان کې ټیم پورې دا شرط فاسد ده نو نکاح به صحیح وي او دا شرط بخپله فاسد وي من ورته وایي چې ګوره منګه موین القضات کې د شانشار مجلد کې ماده ویلې ده العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني الفاظ الاعتبار نشته مقاصد و معانی ولدا مقصد او معنی کې خدا متعالی تاسو رسي او کچري دومره وګدم و د یاد کړل چې هغه پورې عام طور باندې سره ژوند نه پاتې کیږي نکاح در سره کوم یو نیم سل کالو پورې امام سے به صحیح ده بس دې مطلب دا ټول عمر لیک ټول عمر نکاح ده بهر هر کچري موږ ماده لګو په نکاح موقته او متعه کې نو موږ هغه ماده لګولې شو من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ځکه نکاح چې کیږي همیشه لپاره کیږي د دوړو نه مناقض کیږي اوس پکې یو مخکې نه ماتي شرط دي کوم شي چې د جهاد نه پوره کیږي چې شروع کې بداوي چې ته ټول عمر وي دا وسغه ماتي خیرم دې کن مخکې د څنګه وا 98 نمبر دا خو 99 نمبر وکړه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه دغه مرسله لګي خو زبر هل دغه اخیری قاعده لګي دا مخکې دینه لګي دا خواله کیسې کیږي چې به رینه قاټ ټیک شي دغه خو سره ټیکيږي نه مخکې راځي 24 نمبر عنوان تزویج الفضولی موقوف علاقه د فضولی نکاح موقوف وی فضولی چاته ویل کیږي مخکې مونږه د فضولی تعریف کړو نو به موري من يتصرف لنفسه بدون الاهليه ولغيره بدون الولايه والوكاله چزان له بغیر د اهلیت تصرف کوي او بل له بغیر د ولایت او بغیر د وکالت کوي ځان لکه کوي اهل نه دی او قبل لکه هغه ولی نه دی او وکیل نه دی اجازه ته ودانه دی کړي نو دي کې دو مسلې ذکر کړي التصرف لنفسه بدون الاهلیت ولا ول ذکر کړي نو غلام او وینځه بغیر د اذن د مولانا نکاح وکي اهلیت وګ نشته نکاح موقوف وي مخکې ویلو کنه نو کبه مولا اجازه تر کو جایز به یو کرا دې کړه رد به وتزويج العبد والامه بغير اذن مولاهما موقوف فان اجازه المولى جاز وان رده بطل دلته د تزویج خبره وکړه او مخکې د تزوج ونه معلومیږي چې دواړه یو شی نه دي دا مسله مخکې تیر شوې ده نو دلته به مسله داسې جوړ کو دلته به مسله دا جوړ کو چې مخکې د سی وای چې دیو د خپل نکاح کوله
او دلته دا چې دیو د باره فضولی نکاح کوي د غلام د باره یا وینځ د باره نو فضولی ول نکاح وکي کنه ام موقوفه به د مولا په اجازه باندې چې کله مولا اجازه ورکو نه نکاح چې څه ټیم نکړي هغه نه بس شي استناد دی وکا الاصل ان الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه دا بني روي امام کخیر رحم الله یشتم اصل له اجازه لاحقه دا سی کنه لکه وکالت سابقه کوئی شاه وخت وکیل جوړ کړي او زما د غلام او د وینځ نکاح وکا دیم نمبر مسله په دې عنوان کې التصرف لغيره بدون الولايه والوكاله اوس کې وسړي دی وکړي نکاح د غي د رازان غیر وکړه چا سره یا دی وسړي نکاح وکړه د یو خځې سره د سړي د رازان غیر نو د چا نکاح چې کړي دغه په اجازه به موقوفي کې اجازه ورکو نکاح به ټیک شي ما غوښ نه به ټیک شي کله نه چې نکاح کړي او کې اجازه ورنکو باطل بشي او ما مسله ور سره لګو هغه ماده اصل 21 نمبر ان الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه وكذلك ان زوج رجل امراه بغير رضاها او رجلا بغير رضاه والاصل ان كل عقد صدر من الفضولي دا اصل من بار بار ویلو به فضولی کې ویلو هر عقد چې صادر شي د فضولینا ولو مجيز او دا غیر بار مجيز موجود وي دا خو د شرایط نو د فضولی دا قد شرایط نو بیات کې من 15 شرایط ذکر کړو فضولی چا قد وکي تاسو دا اوریدل کنم دی لاوس نم دی 15 شرایط دي حضرت لیکلي فقه البيوع کې دا چې ور سره به یادوي خدای ځینې خبرې خور سره ضروری ځان لبینی کړي مالک لبه کړي مالک دی اجازه نمخ کې به واپس ختمه کړي نه وي هغه شی مالک ته به علم وي چې به شوی دا او درې وړه موجود وي عاقلین او مالک بلکې مقود علیه به وي خیال نه کنه دا شرایط دي دا بوله یادوي نو دلته وی هر عقد صدر من الفضولي وله مجيز مجيز ټکي پکې پاتې شو پنځم شرط پکې دا مجيز به مولوي وخت عقد کې نو ان قد موقوفا للاجازه امام شافعي رحم الله وی تصرفات د فضولي ټول بټوله باطل دي ځکه عقد وضع د دې لپاره شوی چې عقد سره حکم راشي فضولي کا عقد وکینو حکم ډایرکټ نه راځي نو موږ ورته وایو ګوره فضولي عقل بالغ سره د اعمال الكلام اولى من اهماله ما ده ختم را سره منی نو ولی کلام محمل پرې دی هدايه کې فرمایي چې دې کې هو فضولي کچا لا قدوي کې غل خو ستوان نشته کاق دی بای کړي بای د بارانو مشتری به څه بچ ګرځي او که مشتری د بار کړي مشتری به بای بچ څه ګرځي دا لړډي پیدا کړی دی او کاق دی نکای دی جنې د بار کړي جنې به څه لک بچ ګرځي ولا پیدا کړی دی کالک د بار کړي څه بجنې بچ ګرځي نو څه zarar وته نشته لکه وته zarar ورکه خاري بچ اجازه دینه اور کی ختم به کی ناقل بالغ سره دی کلام محمد نه پر خدل بکار هم دغه شان غبل چار بار کار کړي خو ته zarar هم نشته لہذا څه بشي جایز شپات شولدا مسله چې حکم مؤخرینو کله کله د سکیږي سبب فی الحال موجود یو حکم څه شي مؤخر شي خجي وقد يتراخى حكم العقد يعني العقد كما في البيع بشرط الخيار کې استاذ سوچي فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار بوري كما في الهداية مخکره زي 25 نمبر عنوان الاصل ان الواحد يتولى طرفي النكاح الى البيع لګبرو غوري یو سره د نکاح په دواړو طرفونو کې متولي جوړېدل شي ایجاب او قبول کی بيع کې نه او اصل وجه تاسو ته معلومه ده تاسو به الحمدلله وای څوک بیان کوي تاسو به الحمدلله شیخ سبه ول الله دی وبخي تاسو به الحمدلله نو نکاح او بیع کې فرق دی هغه دا چې مونږ ویلو نکاح کې وکیل یا ولی د خالص معبر وي تا صرف رسوي کلی قصه د بل چای نو کزان لا مثلا یو الک
ځان له نکاح کوي د خپلې تر لور سره چې ولیم دی نو دا ایجاب ځان د پاره کوي او قبول هم هغه کوي خدای رسبي کړل معبر دی یا ایجاب هغه کړي د خلد دنه دی غنور هغه کوي او به صدا قبول کوي رسي بدی یا یو جنې الګ وکیل کو چزمانی کا د ځان سره وکا نو په وکالت باب الوکالت کې مونږ ویلي دي چې نکاح کې وکیل چی خالص معبر وي نبی چې د الګ د دې جنې نکاح ځان سره کوي نو کې ایجاب د خپل طرف اصل کې وکي نو دا قبول اصل کې اجنې کې خدای معبر دی دش حقوق دا قد خو جنې د نر وکیل د نه راځي کیږي موکل ته عقد ته په نکاح کې حقوق د عقد نه راځي کیږي چاله چې کوي هغه ته راځي کیږي نو لنجبه اله جوړېدل چې د بې بشان وي چې حقوق د جانبین یو کس ته راځي کېدل به بلنجوي او بې کې دغه شان کیږي چونکی حقوق د بې عقد ته رجع کیږي نو کې یو سره بل وکیل جوړ کې دا شی خرڅ کا وزن لیتی والی یو سره به بایم شي مشتری به شي دلته نقصان دی ولی نقصان دی د بای حقوق مترجه کیږي حقیقت کې بای دی او د مشتری مرته کیږي او یو کس مملک او متملک نشي جوړېدل تاسو ویږي کنه بهرحال دلته مختلف صورتونه دی وایي تاسو ګورئ الاصيل من جانب والولي من جانب اخر اصيل هم دی ولی هم دی اولک دې تر لوري دا انوري څوک نشته او دا غي نکاح کوي ځان سره نو کولې شي کا خدای کې بار شرط درې چې جنې ماشومي غیر بالغ وي او که بالغ وي به خو رضا ضروري ده به خو ولایت د ترزي ختم شو به خو خپل ارڅ کوي او يجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه یو طرف ته اصلي ځان لا او بل طرف ته ولي اوی سره پدې خبره چاله کما ځان ته نکاح کړه ایجاب او قبول دواړه وشو دیم الاصيل من جانب والوكيل من جانب اخر یو طرف ته اصیل دی بل طرف ته وکیل دی جنې ورته ویلې زماني کا ځان سره وک په ټلیفون ورته ویلې دي یا یو ته همداسې ویلې دي یو ته بناتو مدرسې کې ویلې بس نکاح له وک وسوا خو دې خو کوه زه صحیح رااله مرګرو دی ویل کمره کې هله کړلو به مې د ګوړې کړه لکه بس تاسو غواو سي شی میزان تکو یعنی نکاح مې ور سره وکړه همدغه شنجنې ته وې ته مال نکاح وکنو خزم وکیل جوړې دي شي وکالت وکیل لپاره خو فقط موږ دوه شرط ویلو چې عاقل بوي او قصد عقد به کړی تم ویلو کړه بس نور څه شرایط ولا نشته ذکورت او بلوغت او حریت وغیرہ واذا اذنت المرأة للرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جائز بوي وإذا تولى الوكيل في النكاح طرفيه فقوله زوجت يتضمن شطرين ضالة متضمن دي وقت ویلو هم دغه شان هدايه کړي درېما الولي من جانب والكفيل من جانب آخر یو طرف ته ولی دی بل طرف ته کفیل جوړ شي هغه بداسي چې جنې نکاح کوي چا سره او خپل خلوري دا کبالغه دا او کنه بالغه دا وای چالکا خاونه بس تک مولا سړی مہر یې ذمہواری مد خپل لور یو طرف ته ولی دی نکاح ورلکې ابل طرف ته کفیل جوړ شو د مہر د پاره نو صحیح بیا بالکل صحیح ده ځکه د کفالت بیان مونږ ویلې دی موږ ټولو په دې نه صحیح کې صحیح کیږي او مہر چی دام دینه صحیح دی نه خاوند پر وکیل دی وکفیل جوړ شي دی صحیح دی تاسو نه رسېږي سورة أنه زوج ابنه الصغيرة امرأة دا بل تربوا یا دا میرانو ویلې نابالغ زوی دی او یو جنې سره واده کوي بالغ د ورتوي راځه زی سره واده کوم او مہر دی پما زی موار صح هذا زمانه لانه سفير وليس مباشر وجداد چې په کفالت کې سړی چې دا څه حادثي وای نکاح کې چلے دا خو سفیر دی مباشر نه دی دا د اعتراض نه جواب دی اعتراض دا دی چې لکه سړی خپل ځان لکه فیل نشي جوړېدل خپل ځان نه کفیل خو بده یو نه بل جوړیږي
اوس ما باندې د لقمان پیسې دی او د لقمان ته مچاله که بزد ځان کفیل شوم نو تقاسم الریډي بتا زما پورې دا دی خو د مثال لګي سليماني مون فرض دی مثلا ماسپخي مون دی وي ما نظر منو دا به کوم او ته دا خو کته نظر منی او کنه ترمانی دی څنګه به فایده بګینی به خو باطلی ندلته بچکی وي دلته جی وي غیر لدی اصل کې ځکه دا خو سفیر دی بنی کا کی ها زدي لقمان نه کتاب اخلم ز مشتری ما نو کزان لیلم قبل لیلم او به په کیسه کفیل جوړ شم باندې ټیکيږي ځکه به یې کې حقوق مشتری تراجی کیږي نو به ځان له کفیل شي خجی نو به په کفالت احکام مرتب شي کچري جنې زیو ته ویلي چې زما د بار د مہر وکیل جوړ شه کفیل جوړ شه خو به تخلی او کو تنی ویلي به تبرو وي او به خزه به د زیو خاون نالي کر پلان نه به ودی ودوان نه خسته شي کفالت ده کنه کفیل مکفول له چې ده هغه مکفولان هونه مخستل شي کفیل نه مخستل شي هذه مخکې راځي وإذا زمن الولي المهر للمرأة صح زمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها وليها شمی کی خبر بسره نور مزیدار کړی دا وصح زمان الولي مهرها ولو المرأة صغيرة ولو عاقدا لأنه سفير عقد دي كان خير ده اسمه سفير ده لأنه سفير لكن يشترط صحت ولا ضروري ده تچا صحت کفیل صحت یادی ځکه چې دا مریض وي او کفیل جوړیږي نو مرض په حالت کې کفیل جوړیدل اصل کې وصیت دی مرض الموت کې او وصیت چې دا خو وارث ته جایز نه دی متازی خو وارث ته یې لور زوی داغه د خزي زوی د خزي د بار جوړیږي او یا د لور د بار داغه د خاون نه جوړیږي فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح وإلا صح من الثلث ووارث نو صرف ثلث سيږي وصیت ده چې جل نمبر 4286 وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها وليها 26 نمبر احکام النکاح الفاسد د نکاح فاسد احکام رته بیانې زموږ ټول فقہ کتابونو کې فتاوی کې دا عنوان قائم شوی دی نکاح فاسد ګڼ احکام بیان کړی دي نو صاحب د قدریم تقریبا 15 احکام ذکر کړی وای ورا واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول كدخول لني شوی نکاح فاسد کې تفریقه قاضي راولي نو ولکم فلا مهر لها موږ ویلو کنه نکاح فاسد کی مہر اعلی لازمی کی چې باقاعده جما وشي یا موت وشي نه جما وشي یا جما په خلوت هم کار نه کیږي وکذا بعد الخلوه خلوت نه بس نشتا یعنی ان المهر لا يجب فيه بالخلوه وكذا لو لمسها او قبلها وجمعها في الدبر په دې صورتونو کې هم نه واجبېږي لان الخلوه غیر صحيحه كالخلوة بالحائض وهو ما نقول المشايخ مشايخ وخبر کړی دا بطور قاعده څه ویلي دي خلوت صحیحه پنیکای فاسده کې داسي لکه نکای صحیحه کې چې خلوت فاسده وي ونه رسیدلې خلوت صحیحه پنیکای فاسده کې داسي لکه خلوت فاسده پنیکای صحیحه کې او اعتبار ولنوي قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح الجوهرة خلي مخكر هذا أول حكم فلا مهر لها وكذا بعد الخلوة دوم حكم وإذا دخل بها فلها مهر مثلها كدخول وكو ندخول بوجه مهر لازمي نكم مهر ويجي مهر مسمانا مہر مثل لکه بیا کې چې کلمه بیا هلاک شي بیا فاسده کې نبی خو په مشتری باندې او بسید مشتری باندې سمن ادا کول نه بلکې سوي قیمت وي ځکه سمن په بیا کې
یا مسمى مہر په نکاح کې د علی چې کله عقد خو صحیح شوی د عقد صحیح نه دی شوی چې نه دی شوی نو قیمت به ورکی قیمت بم به کې قیمتي مارکیټي ریټ او په نکاح کې محرمي سلوي تاسو غوړه سي کنه فلا مهر مثلها ورپسې مسله دریم حکم ولا يزاد على المسمى دې دویم حکم دی ښا که دخول شوی مهر مثل به ورکی په مسمى باندې زیاتیږي دا ال چې مسمى وي او که مسمى نه وي به مهر مثل چې کوم دې تر رسیدل ورسیبا وجه دار که چې مسمى وي نو خزه الریډي په مسمى راضي ده نغې نه زیاته او که مسمى نه و به مهر مثل کوم دې تر رسیدل قیمت اما اذا لم يكن وجب مهر المثل بالغا ما بلغ علك وإن دخل بها سر دخول كم يوم مراد ويعتبر في الجماع في القبول دي مخکې کی وتی کی تر دې چې معقود علی استفاء وشي ځکه قبل ځکه وتی راوتی کی به خو استفاده معقود علی نه ده شوی چې نه ده شوی مهر نه لازمي کی معقود علی خو د کسي شی دی خاص مخکینه تاسو پیږئ کنه نه ته صحیح خبر کوم لکه کب کې نه کوم معقود علی باندې کې سوي د خزي بوزعوي شاته ما ته زین نه خجی دریم حکم وین دخل بها نه پس دریم حکم وین دخل بها سر اولکم فلا مهر مثلها دیم ولا یزاد المسمى دریم وعليها العدت عدت بلازمی کا دخول چوشي عدت لازمی ان شاء الله باب د عدت کې به وایو چې هر تفریقه چې د خزي او خاوند ترمنځ راشي دخول شوی به عدت وی ابه موت کې خامخا دي ويثبت نسب ولدها منه دا پکې څلورم مسله شول د دې وین دخل بهانا که بچي پیدا شو ثابت النسب بني او وجه ان شاء الله ثبوت النسب کا باب را روان دی کې بداغي وخپل ثابته ده چالکا په ثبوت نسب کې به حتی الامکان د ثبوت کوشش کو احتیاط نه بکارلو چې ثابت شي کا دغه مشوم ته فائدہ ده لأن النسب يحتاط في إثباته الضابطة النسب يحتاط في إثباته والحد يحتاط في درئه مخکې راځي به سوال دی چې د عدت به د کوم مخنه حسابيږي وإذا با من وقت التفريق نه حسابيږي زمونږ د حناف مسلک دی کوم کې تفریق راشي او یا واتی چې کله نه عزم کله چې نوري وتی باندې کوم دا غینات امام ظفر رحمه الله هو من اخر وطئه اخري وتی نه به حسابيږي کله نه شوه خجي وال 27 نمبر عنوان مهر المثل دلته د مهر مثل بیان کو برهن مخکلال فلا مهر لها مخکې تیر شو کنه نکاح فاسده کی نو د مهر کوم صورتونو کې ساقطي کی راځي دا غي بیان نو کو د بداینا نو څلورو طریقو باندې مهر ساقطيږي فالمهر كله يسقط ټول مهر ساقطيږي چې به اسباب اربعه پورا مهر یادوما اول نمبر الفرقه بغیر طلاق قبل الدخول شکلت فرقت راشي او طلاق ملاق نوي او قبل الدخول بالمرأة دخول لني شوي او قبل الخلوة بها خلوة مني شوي نتسقط جميع المهر سواء كانت من قبل المرأة او من قبل الزوج دا قيدون برسرا بيانوي کا بغیر طلاق وي لکه طلاق وي دخول ني شوي نو به نسبه مسمى لازمي پورا ختم نشو او به قبل الدخول څخه دخول شوی به خبر پورا لازميږي او دغه شان قبل الخلوت څخه خلوت شوی بنه کوي صحیح کې به پورا لازميږي دویم دې په وجه بیان کړي ځکه دا فرقت دا فسخ ده وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر ومنها الابراء عن كل المهر کله چې ټول مهر نه ابراء وشي قبل الدخول وبعده دوار صورتونه خدا علم الاسب دا الا اذا كان المهر دينا
چې کله مهر دین ویلا ورکړل شوی نه وي ښځې ته بس ته پرې مې ښودلو مې راکوه بس پاتې به شي رسۍ به دي دا اسقاط دی ښه دې کې مې خپله قاعده ده چې قبول د خاوند ولا ضروري دی که نه دی نه دا تملیکات دي قبول د خاوند ولا ضروري دی اسقاطاتو کې نه ومنها الخلع خلعك على المهروك قبل الدخول وبعده بديكم طول مهر ختميكي ومن أحبة كل المهر قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا قبل القبض من بدوار سنتون کی عین وی متعین شوی او پیسې وی متعین نه متعین کیږي اګه بعد القبض وینو البا شکل عین وی او ته واپس کیو دین کې خو تعین نه متعین کیږي ګویا د سی وی حسابي چې خزي د خاون مہر ورکړې دی او پیسې او خاون او خزي وز د خپل طرف نور پیسې ورکړي مہر نه دی واپس کړي دی وجی ویل په دین قبل قبضه دوړو صورتونه کې او بعد القبضه به صرف بچای کی وی عین کې بدای کې دریم نمبر جل 528 نمبر صفه و اجتماع مساله خواوره بس مہر المثل مالک وسره د دوه د مہر مثل کما بلال رسوخ نه بدیل لګي مہر مثل او مہر مثل وای مہر مثل دې ته ویل کېږي چې د دې جنې د پلار د طرف د خاندان نه د کوم جنکو مہر د جنکو کم مہر مقرر دی غبد دی وی دیو خاندان جنکی دی نو قیمت د ټوله یو د لکه دیو کفنې سامان شي تاسو بیګی کنه او مہر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها تاسو د غیر ډیر دی کنه شي چې دی کړي دی مہر مثل زیات دی که کم دی کوم متوسط دی دا کفنی کمزور دی ډیر بده ویلی موږ ولته کفنی قوی ده ها کا دا دروغ وي رښتیا کې خیر کنه دا رښتیا سید ګورې ده ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها د جنې د خويندو څومره مهر وقیدو او د پلار د خويندوي او د تر لورینوي او د مور نوې مور خو د بل خاندان نغې کبني بدله ده ولا يعتبر بامها وخالتها دغه شان د مور خوري خدا الله چې مور او د مور خوري د بلار د خاندان نه ني کوموري د بلار تر لور ونه به خاندان یو شو اذا لم تكون من قبيلتها کله چې د مور او د مور خوري د جنې د قبيله نه نوي خجي بدی بوې شو وسره د دوه چې بس د خويندوي کوم مہر وبد دیمی د ترورینوي کوم د ترلورینوي وبد دیمی کنور څه شرایط شته وینا نور شته دي د څخه چې بس جنې بنه خرشي چې مال به ما مہر راکوي کوم چې خورو یا مې کوم چې ترلور د کوم کې پلان کې چې مکه کې چوسيږي هغه مال به مغور راکوي ته کینه مړی ته مروت کې اوسېږي مکه کې اوسېږي صرف د مين مناسبت په وجه باندې خدا مکوا شتاغي علاقه په سر کې میم دی اوس ما په هغه کې خیرم ده کنه رضی والله ويعتبر في مهر المصر اوس دا قیدونه ضروری دي علامه شامی څورل ذکر کړي څورلس دلته زموږ کتاب کې و ذکر دي دوه پاشه کې نه هدي نی وکړه چې د خپل خور د خپل ترور د خپل ترلور په دغه صفاتو کې موافق او علب دغه مہر د دین وي او کنه وا نبی به دغه قصه نه ويعتبر في مهر المصر ان تتساوى المرأتان في السن عمر کې به برابرې هغه د شلو کال وا 2 لک روپۍ مہر مقررو ادا سلوخ کالو د مناسب وکړه او کند دوه خزي نور مې دای په وکړه مال مې د خور په شان مہر راکې ولی تغید لس لک روپۍ مال مې راکې او ته په 500 روپۍ مکنه نه دی خو دې غیر ککه دغه خو د شلو کالو شیو ته خو دیخي د کتو لایق نه شکر وباسه چې وکړه دې کینی قیمت ته بر انتظار کوله انت بچی ته خدای خاوند درکړې والجمال نس پنخرش ولا جمال مې د خور یا د ترلو مہر راکې ولی دا غو دومره د مال دومره لا اګرا کړې دی وته دې ځان ته لګو غوړ شیشه کې تا قرآن به فیصله وکړي چې دا روپۍ تا ته جایز دي دا کې مې چې درکړې پرې د مړی
والمال او مال کې به برابرۍ او ته خپل مال ته دی وګورو دا غي مال ته هغه سره څومره ډیر مال لې څومره خمال لې او ستاسو سره هیڅ نشته نو دې کې برابر یې چې نخري نه کې او دې بقلا رکینا ابي زما بشان قاضي او لراله په خوده چلته وایي کني دا واس هو کې لکه ډنګ راوړی اے ور سره ګور زیګ ډنګ راوړی و وی پینې خپل کار کو اول چې می سچ کړو ته پوزي مسلې کړو ما جواب ورکړ خلصه ختم شول وی چې تاسو هغه تعذير ډیر خوشي تعذير دی مله چې تعریف تر شوی تعذير ورېدل خجی نو څلور ما کړل نو لیوانه باندې خرج ولا چې مال مې د خور مہر راکې یا د ترلور تاسو خلیوات د دوالو نه ده نو اله به چې کله عقل کې برابرۍ دین کې وسو فاسقه باجر ټول بازار کې ګرځي مال مې د غبلې خور بشان یا ترلور بشان مہر راکې ته خو نو مولا صاحب لور په کور کې بارام ناشته وکسته خزوا ځکه مہر ډیر ویل وی چاته وا ته تعالی خلکو دومره کوتي درکړي بازارونو کې اوس هغه مزه نشته لري خجی والبلد بلد لم اعتبار دی ودم روته نراشي چې په خبر کې متر لور داغې دومره ما اور مال امرکا وته به خبر کې مرله بلس لګا استاد زه کې فلک باندې لزر مرضی کې ته د ځان ته وره خو دې غرکړې شګو کې باندې شوې تشپری دي خولې نور دې چری دي اورنګ دی خو دا خراب کړي نور تانه شي کېدل ځن خپل کار سکار ساته زين نزيد بری څه کلی شي د بری ملزان نیولې دې ملزان نسی او چې د بری سوی نیولې په دې شو کې منډي وای همدغه شان غرڅنې کزي چې ټول مل موږ څه طالب دغه و جن شریف درې د کلی وو او زدي کلی جنین دا غواړي ته خو چيلې ټول بوټو کې ګرځي کله یو بوټي ته خېچ کله بلې ته تو دغه دغه څنګه غواړي تا چيلې قیمت ور دی بس والخزه دې کوم نه کړي وی جی پلان کې ځای کې خبر پرون ابل برونه او طالب از منګ زوړ نو بل مرګ دلته افتا کې ورا سره او کله چې دغه کې دی باجا ول کې نو ماته الخزه دې کوم نه کړي وی جی دیو کلی کې مې کړي او شپږ مې دې واده شو ویراله ماته وی جی واده کړي رااله مال کوم نه کړي وی جی عزت دې کلی کې مې کړي خلاص مال چيلې دې کړي سیوالي نو وی نو غره کې دې کړي وای چيلې والعصر زمانه د مې اعتبار وکا یو زمانه کې مہرونه زیتی بل زمانه کې به خځې زیتی شوی او مفت کې ملاویږي به مہرونه غشان نه همدغه شمول البکارتی چې مال مہر زیات راکولي چې هغه له لسره کې مقرر کړي وو په نخره د جاړیم دا امال وګوره په چې لزر روپۍ دی او ته خو دې غر کړی دا خو جبنه وبسله زړه ور کړه وې هغه سره همال بيخي څوته غاړو والا دبي پېکو سوي سلپېکو ته څوته هذا لقمان وليس بي سلبان استغفر لو شيء مال اللي بخديك څوک وایي وسيوبتي على مشامي چې کوم ذکر کړی دا وره یو ته تبرن ما صلت فی الاوصاف الک شامی چې موږ یادو دی مطلب دانی چې شامی کما در رد المحتار کی ذکر کړی موږ مطلقاً وایو کتاب کې لکه هدايه کې د سی هدايه کې د سیران کې د قدرت مسلې یاد جمع صغیر وی نه دلته کله تنویر ولا بصار وی او کله غبلې ابل څه دی نو کده متن او کده متن المتن مساله او کده حاشیه او بس بهر حال خلک وي شامل دي لیکلي نو اوري او ته دا مزه ویل ټول بر لیکل شوی متن کې او ته دبر المماثله في الاوصاف وقت العقد سنا يو وجمالا دوا ومالا دري وبلدا سلور وعصرا بينزا وعقلا شفق عقل ودينا وبكارة أتى وسيوبة نهى وعفة لس وعلما اخو علم لو تو جاهلي وادبا اغيك ادب دي دولس کمال خلق دغه کی او عدم ولد بچی نه دروړته خلص بچی شوی دي عدم خل ور سره به
رستو ذکر کړی دی دا څلورم جلد 203 اتیا نمبر صفحه ده مخکې راځي 28 نمبر مسله عنوان تزویج الامتی الکه وینځ سره نکاح جایز ده موږ حناف وایي بالکل وسره جایز ده که مسلمان وي ام نکاح جایز ده او که کتابیه وي ام وسره نکاح جایز ده امام شافعی رحمه الله فرمایي وینځ سره چې نکاح کې صرف مسلمان یې کولای شي او دوش نسی وایا وینځ سره نکاح په دوه شرایطو جایز ده بلکې بدریو اچھا جی به وایا په دوه شرایطو یو دا چې حره دی په نکاح کې مخکې نه وي غلط ویل اول شرط ولدار چې په حره دي طاقت نه کې په حره دي طاقت به وینځ سره نکاح نشي کولای دویم شرط دار چې مسلمان نه کچره اهل کتابي به ور سره نشي امنګ دا ډول شرایط نه منو مونږ وای چې په حره دي طاقت وي هم ور سره نکاح کولای شي او کوي اهل کتابي به ور سره کولای شي هغه دلیل هغه قران کې الله فرمایي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات د چا چې په محسناتو یعنی آزاد باندې طاقت نه فمما ملکت ایمانکم نو که طاقتي به نشي کوله دته مفهومي شرط ویل کیږي امام شافعی رحم الله فرمایي کله چې حکم معلق شي تر شرط پورې نو په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي شروط وجوه فاسده او کې زموږ اصول فقه کې کوم مشهور بحث دی اصول وجوه فاسده یو خلاصه کې موږ ټول ویلې دي ټول نه باقي کې دا دم وجه فاسده ده به امام شافعی رحم الله فرمایي چې چلی په حره طاقت نو کې مسلمان وینځ سره وکي ولی فمما ملکت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات قید ور سره راغله دي او دغه مسلک دا دی کله چې حکم ولګي په موصوف به صفتن باندې نو صفت درجه د شرط ترڅو چې صفت په حکم به میکني نه دلته صفت ذکر دی لنډه دا امام شافعی رحم الله صاحب د وسمی وی الحق الوصف وصف ملحق کړي شرط پورې او څنګه چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي د شان په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم راځي موږ ورته وایو نه چې د وصف درې درجې دي یو وصف په معنا د علت دی هغه کې ټول اتفاق دی چې وصف په ختمېدو سره حکم نه لري کیږي او بل وصف چې کوم دی هغه اتفاقی دی فی حجورکم من نسائکم چې تیر شو هغه خو د حکم سره هیڅ کار نه او یو وصف متوسط دی دغه دناو یو متوسط دی شرط په معنا دی به شرط کې زموږ بل قانون دی ان قریب بر الله راشي موږ به انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم نه انتفاع د سبب راځي په تاخير شرط سره تاخير د سبب راځي تاخير د حکم نه امام شافعي سے وینه سبب فی الحال موجود وي انتفاع د شرط یا تاخير شرط سره حکم منتفی کیږي او مؤخر کیږي سبب موجود دی دا بر الله راشي طلاق کې بر الله راشي دا کوم دې ورسېږي ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية امام شافعي فرمای لأن جوازه ذکر دي جواز ضروري دي وقد اندفعت الضرورة بواحدة اچھا جی مخکې جوازي ضروري دي بنا بر ضرورت دي نو کله چې په حرائر باندې پوره کیږي ازادي سي وینځي سي نشي رسي بدي دما ولا يجوز ان يتزوج امه على حره الک حره دی بنکا کړه د بر په وسوینځ کې نشي کولای منګه اسباب حرمت کې ردی تذکرہ کړي وا شپږ تیر شوی وکنه به بس یو رس بل تر شوی و شوی دا بس اتم شو د جمع ولا غنو ذکر کړي صاحب د قدرت یعنی ال تنزین زینو ذکر کړي نو جمع ولا به رس راغلو دا بس اتم شو ويجوز تزويج الحرة عليها او د حرې نکاح باغی سید صاحب د هدايه لړې مزیدار وجه ذکر کړی دا نعمت د وینځ چې دا په مقابله د حرې کې نیم وی نو د حرې نعمت بدای ک خاون بنکاح کې څوک نیم نکاح ور سره کولې شي او مخ کې څوک یې ور سره کولې شي دا کامل نعمت ده او وینځ نعمت نیم ده ک بنکاح کې څوک نو کولې شي او ک بنکاح کې حرونه به نشي نعمت نیم شو
عدد الزوجات للحر والعبد الک عدد زوجات را بیان کا هر سړی تر څلور پورې نکاح کولای شي او غلامي تر 2 پورې کولای شي وللحر ان يتزوج 4 من الحرائر والاماء وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك وبدمان اجماع ده او نص پر هغه نص خپل معنی کې قطعی کا الله پاک څنګه فرمای مثنا وثلاثه ورباع په اباحت نکاح کې صاحب د وسامي وي دا ظاهر دی ځکه نکاح مخکې معلومه ده او په عادت کې 2 3 او 4 بدی کې دا نص دی مخکې ولا يتزوج العبد اكثر من اثنين دی عنوان کې دغه دویمه مسله شوله ولا يتزوج العبد اكثر من اثنتين درېمه مسله کې اوسري خزه له طلاق ورکړي او څلور خزي ویله طلاق ورکړي او باین او عدت اعلان دي ختم شوه بنځمې سره نکاح کول شي بل سره نه شي نګر دي نکاح څنګه چلا قائمه ده امام شافعي سي بینه من یغوي باین سره نکاح ختم شولا حق طلاق رجی ورکړي به ټول اتفاق دي طلاق رجی ورکړي دي په عدت کې دا او درې نوري دی یو دغه د نو به بل سره نشي کولای ځکه به ټول نکاح لا قائمه ده د سلورم نو دغه په پنځمه جوړ شي فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها وفي الرجعي بالطريق الأولى خيار العتق دیرشم نمبر عنوان خيار العتق 2 مسلې په کې ذکر کړي ملي چې د مسله مخکې بیرته راشم وا کله چې وینځ آزاد شي منګه حناف یو که خاوني غلام یو که آزاد وي د بخیارې تق حاصل وي البته د برګن شرایط دي په دغه مجلس کې وړاري کوئی چیز نکاح ختم مشهور حکم ورله دغه دی او که علم مرتدی مسالې نو چې ما ته خیارې تق شته نه چون کې دا وینځره او په دارالاسلام کې هم د دې جهل له اعتبار دی نو څټم چې علم رااله اگر که کال تیر شوی د دې د ازادۍ مسلې علم ورته نو کال بس مناسب بدرس کې واورېدله چې تا د خيار دی یو دمی ویل چې بس ختمه میکړه نکاح غوانو غواو سي قاضي صاحب لاله به نکاح ختمي کی تاسو پیږي امام شافعي رحم الله وی که خاوند غلام می سید او کني نه د نور قسم مخکې کړي وای به سره دلیل نه واذا زوج لمت مولاها ثم وثقت فلا الخيار البته دې قید خل بساتي نکاح ولا چا کړي مولا کړي یا د نکاح ولا مولا کړي دا خبر ور سره زین کې نه وای او مولا ولا کړي ما دې قید په ذکر زیاده لما یا په اذن د مولا کړي دواړه ټیک ده او که بغیر د اذن د مولا کړي وا او به آزاد شولا توجه جی او به نکاح دوی به نشه ختموله یګي ځکه ارڅ مخکې خپل کړو فین طلق واذا زوج الامه مولاها سموت قد فلا الخيار حرا كان زوجها عبدا وكذلك المكاتب دغه حکم دی وان تزوجت امه بغير اذن مولاها دار دوه مساله ثم وثقت صح النكاح ولا خيار لا وصل خيار نشتري ولان من اهل العباره وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال او حق د مولا ختم شوی دی ولا خيار لها خيار ولا نشتري لان النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زياده الملك اصل کې مسله دا ده تاسو لږ متوجي شئ د خيار عتق دی وینځه د ولي حاصلي هدايه کې ول وجه ذکر کړي مخکې زمونږ د حناف مسلک دا دی چې خاون آزاد دی او که غلام دی نو طلاق کې خزل اعتبار دی که خزه وینځره خاون سره ملک 2 طلاق دی او که خزه حره ده خاون سره ملک 2 طلاق دی 3 خاون ملک مضبوط دی به اوس راشي صاحب د هدايه وی کله چې وینځوا نو مخکې به خاون 2 پړو کې بندوا او چې آزاد شول اوس په کې دریم پړې مراله ندی له اختیار ورکو دریم پړې کې ځان بندې کني بندې ویني بندو نو غنور دوم مسکټ کیږي
ځکه نه ملک راځي نو د دې بخيار به وس راځي ادا خو تجزینه قبلې چې نک دی خزب د خاون به ملکی او لګدینی خیالم ده کنه نشه تجزینه قبلې نه چې کله به د خاون ملک راتللو دې ته خيار دی زید ملک وزن ثابته کنه د غزولم ختمه وي زولم ختمه ما اوس راشي دې مسلې لکه د مولا دی اجازه نه غیر نکاح کړي دا نه خو د مولا په اجازه موقوفه وا به مولا آزاد کړی اجازه لا نه وشوي پته وته نو مولا ته څنګه چې آزاد شول د دې نکاح وس مناقضه شول خدای نکاح کله نه مناقضه شول کله چې مولا آزاد کړی دا کله چې مولا آزاد کړی او آزاد وا هغه من خو الریډي درې ملک راغلیونو د دې آزادۍ نه بس څنګه ملک په راځي اسیم به درې شو څنګه چې آزاد شو ډایرک درې شو خجي الجمع بين الحلال والحرام في عقد واحد حلال او حرام چې وخت کې جمع کینو به څه حکم دی یو سړي دوه خزو سره په یو وخت کې نکاح وکړه 0 روپۍ درواړي او دواړه می خزي شوي چې پته مو لګي چې وی کتل یو سره نکاح کېدل یو رضای خور و نور سره کېدل نو حکمدار کوم سره چې کیږي شاو کوم سره چې نه کیږي باطل بشي ومن تزوج امراتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاح صح نكاح التي يحل له وجد ودار چې مبتل دی وي به حق موجود دی بل به حق هونه دی وبطل نکاح الاخرى باطل شي تاسو په شولې بس یې بخنه کیږي